یو درته اهم مسله بله بیانو. بعضې قومونو کې داسې وي چې د خپل غریب رشتہ دار دپاره یا ګاونډي دپاره یا د مارکیټ یو کس دپاره زکات هغوی راجمع کوي. ډېره ښه خبره ده. انسان د خپل همسایه خیال وساتي، د رشتہ دار وساتي، او ټول قام راجمع شي چې بهی موږ د خپل رشتہ دار غم وکړو. ډېره ښه خبره ده. خو دې کې یو غلطي کېږي. نن سبا نصاب د زکات چې کوم دی تقریبا څه کم 1.5 لک روپۍ دی. یعنې 1.5 لک روپو پورې چې چا سره وي او قرضونه پې نه او د ضرورت نه دا پیسې بالکل زاید وي، د بیلونو نه، ټیکسونو نه، تنخوا نه، هر څه سره اضافي پرتې دي، نو د باندې زکات شته. 40,000 باندې به 1,000 روپۍ ورکوي، نو 80,000 باندې 2,000 شوې، لکو باندې بیا 2,500 شوې. دې طریقې سره او 120,000 باندې چې کوم دی بیا 3,000 شوې. دې طریقې سره به داسې شي. نو بعضې کسانو له عزتمندو یو سړی 1 لک روپۍ ورکړي، نو بیا هم 50,000 روپۍ زکات نور اخیستی شي. بل رشتہ دار رالی هغه له 50,000 روپۍ زکات ورکو، نو د سره یو نشي او هغې خرج کړي نه، نو د باندې په خپله زکات اوس فرض شو. اگر چې دا به یو کال بعد زکات ورکوي، که ورسره وي وربې کي او که ختم شوي نو بیا پې نشته. خو زکات ابتدا خو پې وشوه که نه. اوس د دې نه پس بل کس راځي 1 لک روپۍ زکات وله ورکوي، نو د څخه 2.5 لک روپۍ شوې. نو دا دریم کس چې کوم راځي دا 1 لک روپۍ چې ورکوي د زکات نه ادا کېږي، ځکه دا داسې سړي له زکات ورکوي چې هغه باندې خپله زکات فرض دی. ها که بالفرض هغه 1.5 لک روپۍ هغه ته ورکړي او هغه باندې یا قرض دی او یا یې زر خرچ کړي، بیا وله ورکولی شي نورې. بعضې کسان یې پوره کور والي یو کس لا، یا د دې بله طریقه دا ده بیا که بالفرض یو ستا عزیز رشتہ دار دی ډېر زکات ورکول غواړي، نو علماء لیکي چې دا مکروه کار دی، ښه کار خو نه دی، ځکه دا د غریبانانو حق دی. ټولو باندې تقسیم کا. خو ځه بالفرض ستا یو ورور دی، خور دی، ټول عمر ګرځي را ګرځي، کور یې نشته، روزګار یې نشته، نو بیا داسې چل وکړه چې لږې لږې مه ورکوه، ټولو له په یو ځل پیسې را جمع کوي. 1 لک یو را جمع کړي، 50,000 بل، 50,000 بل، 50,000 بل، 15 لک روپۍ دي. نو دا 15 لک روپۍ وله یکمشت ورکه، په یو ځل یې ورکه، بیا دا کېږي د ټولو. خو که یو وله مخکې ورکوي، بل یې وله وروسته ورکوي او هغه څه 1.5 لک 2 لک روپۍ جمع شوي او د هغې نه پس وله څوک زکات ورکوي، بیا د هغه زکات نه ادا کېږي. دا اهم مسله ده.